أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جناب آغا صاحب، علماء کرام، امام مشرانو، ورونو، السلام علیکم. زه ارمشاد آیم چې دا ډیره عظیمه اجتماع ده، ځکه چې دلته خلق خدای ته سجود کوي، سار په ځمکې کې ږدي او ډیرو خلکو خو همو اندازې سره د میډل کلاس یا غریبانو خلکو ته د لمونځونه متمخواني پرېښلي دي. همو په نسبت د نور خال دي هغه ډیر غوړ غوړ خلک وي، ملکان متبران، خو جمعې لمونځ ډیر شوق سره کوي، بلکې جامع لمونځ کوي. نو موږ ته پکار دی چې داسې جامع کې دوره شرکت کوو چې بالکل نه بهار ځای وي، نه پوس ځای وي، نه صحن کې وي، نه ننه وي. په دې چې هر شي نه اول لمونځ دی او لمونځ کې ډیر برکات دی. ډېرې بلوانو نه خدای د قوم ساتي، د خوره ساتي، ځکه چې موږ غونډې کې د هغه صاحب غیان اوس دي داسې ډېر قومونه خدای غار کړي دي. که کومو قومو خدای ته رجوع کړی دی، خدای ته ځانونه تسلیم کړي دي، هغه خدای هغه ارتلونکي عذاب سارنې په ویلوړ هغه خدای ته نه لرې کړی دی. که بیا سرکشۍ کړي دي، عیاش شوي دي، هغه خدای ته برباد کړي دي، تباهي کړي دي. ځکه خدای هیڅ پروا نه کوي، هغه چې کوي انسان قتل کې دا ټوله دنیا شریکه شي، زه به هیڅ پروا ونه کوم، ټول به جهنم ته واچم. هغه داسې خدای دی. بهرحال هغه صاحب خبرې وکړلې، زه شکریا ادا کوم. بل ورې مو جمعې کې لږ د حساد هغه کړی و، دي نن مکمله خطبه په ووي. دې کې شک نشته دی چې حساد هغه ډیره باده بیماری ده او مو تاسې ډیر ورسره سار په سار یو تاسې یقین وکړئ چې کورمیوال ښه خلک دي او لمانځونه کوي، ریژې کوي، بلکې داسې ښه خلک شته چې کال خپل هم ریژې لري که نه. خو حساد دا داسې بیماری ده چې دا مو کې ډیره دی او کوشش وکړئ دا ځانونه لرې کړو. او هغه صاحب بله خبره وکړه، دا همو موضوع نه وه، لږ وبکم دا مخکې راغلی و. هغه کې زه یورې 1986 کې راغلی یم، ډېر عمر شو. 1986 کې قوم نه راغلی وم منبر. هغه داسې چې مشران راغلل مخامه، خدای وبخښه یو کس ماته یادېږي شته ګنې نور مړه شوي دي. نو زه یې دا شي ته مجبور کړم، کاروبار روزگار چیشه پاتې شول. بیا تقریبا لاس ګوله بعد 1996 بیا داسې مشران راغلل، مرګلي مو شیخ علي مدات، بس هغه خامخا مجبوري کړو روغللو. نو بیا ورکې هغه صاحب ما خیال چې مدرسې کې دوی وو، بیا ورکې جنګ راغو، بیا ورکې جیل راغو، بیا ورکې چی راغلل سفر. نو اوس خو 96 نه وروسته تقریبا 25 دی، ډېر ستر هغه مانځ کې تیر شو. خو تاسې یقین وکړئ زه نه پوهېږم چې زه څنګه دغه ځای ته راغلم. دومره بصیره به تاین شي په دې نه شم پوهېږي چې زه څنګه راغلم. نو نور خو هر شی لیدلي دي، دا حال به داسې درته نوست وي غلي، یاره کله به دغه خوا خویږي، کله به غلطي کوي چې مو بیا اوسې شروع شو که نه. دا ټول مو لیدلي. سیکرټري صاحب غایبانه حفاظت پاره بلند صلوات محمد محمد. ډېر وخت تقریبا هغه صاحب ووي 30 نه تقریبا 40 کوله کېږي. امو مرکز ته مخه شوي دی. هغه داسې نه، خو خیر که کله خبره راغلي دی یا تکلیف راغلی دی، مو هر یو سیکرټري سره یا انجمن سره مو مرسته کړې ده، منډه مو ورسره کړې ده خپل واس کې.
اوس زمواري مو په غوړې شوي دی خو زمواري ځنه خال دلته یې چې دا کرسی دا سیټ که نه دا ګدی نه قسم دی نه دو ګدی دی نه دو سیټ دی نه دو متبری دی دا صرف و صرف ذمرتا دی مسئولیات دی او ډیر دروند بوج دی مو پوره دوا کوئ چې خدای مو ته توفیق وکړي چې دا بوج مو آس کو زه خپل ځان دې لایق نه ګڼم چې زه دا بوج آس کم خو به هر حال هغه صاحب یو خپل سیستم چلولی دی مرګلي مو څخه ښه دي مو څخه ملیونه شته دي مو څخه سابقه سیکرټریونه شته دي او مو څخه ډاکټرونه شته دي پرنسپلونه شته دي ښه خلک دي او تجربه کار دي تعلیم یافته دي بر محمد و آل محمد صلوات کوشش بکوو ای قوم پورا یار شو ای وخت خپله پالیسي وي کني دلته خو انجمن داسې شاید دی چې افرادو دین یا ډېر سوچ شوی دی مخکې چې یاره کال کې انجمن بدلیږي نو ټوله قربه به وار په وار وشي د انجمن ته د مرکز ته د انجمن ایدي خواب باد ایدي تکلیف ایدي هر څه نه به ټول خبر شي ټومیټیکل به خلک ټول مرکزي شي دا یوه پالیسي دی خو بیا یو کال نه وروسته بیا مو ووایي چې یو کال کې خو څوک سره پوهېږي نه چې څه پروګرام دی څه خیل به وي نو 2 کاله شو بیا 2 کې یا تاسې یقین وکړئ چې سړی نه پیدا کېږي انجمن ته ځکه چې څوک چوکوروبار وي څوک روزګار وي څوک تکړه قومي انجمن برسي قومي انجمن ته بیا ښه کسان هغه کوئ خوښوئ تکړه وي بیدار وي تعلیم یافته وي هر لحاظه خو د هغې په هغه به یوه خبره کوله خدایه هغه مخامونې رحم وکړي به دا خبره کوله چې که تاسې داسې سړی غواړئ چې هغه تکړه یا وي میړنی وي خبرلوچه وي تعلیم یافته وي ښه مؤمن وي که نه المنځونه کوي هر چې کي نو دا بیا معصوم شو چې هر چی نه پاک وي معصوم نه درته میلویږي کمای به خامخا انسان کې ورکوي یو کمای به وي خو موږ ته پکار دی چې یو کمی سي بیا مخ نه وړو چې دوی خو به درې سړي کې ښې وي که نه پکار دی ښې خو به هر مخ ده خو داسې نه چې ښې خو به ورکوي هغه شاته وغورځو واوسې ور وخلو چې دا خو داسې دی ټول نه درته میلویږي پاته دی چې هغه کې معاهده وشوله علیزایو کې نیمو داسې خال دی یو شاید تعلق نه لري وشي سه هغه به لګیا وي تاسې یقین وکړئ چې وی من دونه تاسې به اورېده چې دا معاهده کله وشوه دا خو بس خاتم دی یو وخت کې اتمې میاشتې کې موږ ته خلکو وی چې هغه معاهده ورکړه موږ ته پاته دی هغه اتم میاشتې دی هغه نومبر اخیر کې ختم کیږي تاسې ویلې دغه خبرې نه چټي مټ ویر کړی دی بیا د اوس یوه مندو کیږي معاهدین خال خبرې کو دلته زه کوای نه شم ځکه بیا د سی بهار که نه نو معاهدې کې یو سرون لګیا و دا به وایم چې دا ډي سي کوم دی ښه سړی دی حساس دی دې ته مو یوه میاشته مخکې ویلي وو چې دا کومه معاهده دی د وتیزي و د علیزایو هغه وایي چې یاره مو سوچ دی مو ته یاد دی دیني مو کور شروع کړی دی د هغه معاهده بله ورځې وشوه وتیزای هماغه خلک چې بله ورځې هلته خبرې کړي وې هغه ټوله به زه نه یم خو یو څه ویلي وو بل څه ویلي وو هماغوی ورکي وو روغله لیځایو کیلې کې دستخطونه وکړل معاهده وشوه 8 میاشتې بیا وشوله یو تیزایو یا لیځایو مانځ کې وشوه توري داسې وایه ټولو مانځ کې هغه معاهده دی هغه شوي دی هغه وشوله مو ورکې خپله خبرې وکړي یو مو خبرې وکړي مو ته دعوات روکو نوره چا وانه کړي هغوی قدر ډاکټر هغه یوه دوی مطالبې وکړي نوره خبرې وانه کړلې نوره بیا ډي سي وکړي ټوله نو یوه منده خبره کوله څوک نوي خبر ما که خبر شي او गाड़ी वाड़ी خال کې آئی गाड़ी वाड़ी نشته ورکي 8 میاشتې معاهده کون ہے
بیا وشو او دین علاوه 21 دین یوشتم ریزی مو کومه قنوعی و چې هغې نه هغوی کوم ظلم کړی و زیاتی کړی و هغه داسې ظلم و چې هغه د څوک برداشت نشي کولی خو دا دنیا داسې دنیا دی چې تیریږي د یوه معامله د پیښه شي انسان د برداشت نه کیږي او زړه دی وسیځي او بیا د بل هغه داسې پیښه شي چې هغه د ناپوهي راکړي نو داسې بار معاملې پیښې شوې یو 21 په 22 دوی والا وه هغوی خو روډ کې منع وکړه او مو والا کوم عوام وو چې ته 15-16 ځایه جمعې لمنځونه کیږي نو ټولو علماو ته مو ویلي وو چې تاسې د دویمې خطبې کې دیني خامخا روشنۍ واچوئ خو خپل مظلومیات بیان کوئ نو بیا د خلق خدای خوشحال ساته کوم د ځوانان دي یا د نیټو والا خال دي د فیسبوکو او د واتساپ غوینې ښه پروګرامونه ښه ټرینډ یې وچلولو موږ ته نه خوشحال یو په دې خپل مظلومیات خلکو ته وښیلو چې څومره ظلم شوی و آی ډېر خطرې کیسه وښیلو مو شباسای ورته یایو داسې ښه کور ته چې هغه قوم ته پیدې کوي نو هغه ورځه مانو شوله لوړله خدای د ښې ورځې روولي 12 او بله خبره دا دی چې 22 ورځې کومو دغو خلکو مخالفات وکړو نو هغه شی خبرې د مو نه کوو ښې نه دي ته سپکې ولګېږي یا بادې ولګېږي همیشه به مو خبرې اخلاق و دایرې کې وي ځکه چې مو پیغمبر هغه خلق عظیم و ان مو که هغوی پلیارې څو مو که اهل بیتو پلیارې څو مو به اخلاق و دایرې کې نه خبرې کوو نه چې داسې خبرې چې هغه سوچ وکړئ تاسې مشران یوئ تاسې علما یوئ خدای یایي چې مونه که ډریږي نه مونه علما ډریږي نور خلکو په نسبت علما مونه ډریږي نو تو عالم یې تا ځان ته یې چې زه عالم یم خدای دې په کور دې خدای نه وډر شي نه غلطې خبرې نه خلکو اکسو کوله نه جذباتي خبرې دا مو امن غوړو تی امن وغواړه امن هر چاته ښه دی مو علما خو دا خبرې نه کوي وصیت نصیحت نه کوي خال د ډروي یاره المنځ وکړه رجا وکړه یا فرض که ښېګړه وکړه قیامت شته دی دا زندگی هیڅ باور نشته دلته لمانځه کې د سړی وي پوڅېږي څه بېله خبر شي چې مړ دی که نه نو موږ تاسې به اهل بیتو پلیارې څو او زه تاسو ته دا یایم چې که اهل بیتو په صراط مو روان وو که نه هیڅ طاقت مو نشي خرپولی تاسې یقین وکړئ هیڅ طاقت خو که اهل بیتو پلیارې څو هغه صراط اپنو کوو که بیا نورو خلکو په هغه څو نو بیا سړي ته نقصان پیښیږي محمد صلی الله محمد و آل محمد بس دا دوی درې خبرې دي یو خبره رئیسان هوټل دی دا ضروري دی تاسو ته ورسو رئیسان هوټل کې یو کاس و یار شو خپل باوي کې دا شي خو ډېر بېکوره کاس او ډیر یعنی دیځي پرې خلو سړی هغه نه و زار یون یم ایمو مرګلو ته ایمو انجمن والاو ته چې دا به دوی څنګه هوټل ته راوستو 18 میاشتې هوټل یې وکړو 18 میاشتو کې یوې میاشتې کرایه ویر کړي دی نور یې نه دی ویر کړي 18 میاشتې دوه ورې مو لوړو جرګې ته لوړو بیا دې سکینستلو بیا چې لوړو بیا مو شپه وسه وکړه ورکې روشه د حساب وکړ سباره غوسې مخکې وکړه د کتا سپوکو ودا به وکړه نه برتلو بیا مې دغه نه ټلیفونونه وسې وکړه بیا نه ارتلو اخر هغې ورځې مو لوړو کې منولو چې حساب مو وکړو چې 18 لکه روپۍ مو لوړي دي ورکې 18 لکه روپۍ د ویلې ته کولې نه تو به دا ویلي و چې خو مو نه کېږي تاوان دی که نه وینا دلته خو قوم و که نه قوم ته مو مړې ویر کړي دي چې مو کړي دي بهر حال نو بیا مو جلال سر ته وسپارلو په دې چندي زمانې کې و بیا خو مو لوړلو مو اسلام آباد کې یو هسپټاله دی تاسې به اورېدلي وي هسپټاله تقریبا یو سړي ځان ته چلولو
هغه کې وړکي موړکي به وسرېدل، بیا به ځنه په زور وسرېدل او 2 کورونه ورکیو. دا لږ ضروري ګڼم چې ته وایم موږ ورمېول وو اوس بچي او 2 یا 3 نو هغه صاحب داسې هغه کې کچو لیدلې وي خو صحیح دی کچو نه وي لیدلې. داسې کمرې جوړې کړي دي چې هغه کې نه کچن دی، هغه کې نه لیټرین دی، هغه کې نه بهارې توی جمو ویړولې زویا دی. نه 4 یا 5 وړکي وي کمرې کې وسیدا شول. هغوی خو د سټوډنټو پوره کړی وو او نو بیا یې ګوډیا ته ور وتخستی وو. خو قسمت قسم ته هغه صاحب خدای نه پرېښلو، ډېر زر یې نه واخیستو. ناستل همداسې پاتې شو. بس کله څوک څه ورکړي کوه څه کوه دا اوس اخر کې یو چوکیدار ورته نیولی وو، څوک انګو والا وو که کومځي والا وو. نو هغه موږ چې ویرغلو هغې ورځې موږ یاره سیا راغلي یو. نو هغه ووایي چې زه خو دلته هر شی کوم، سپهي دا زه کوم، د چوکیدارا دا زه کوم، د چی دا زه کوم. نو بیا خو ما ووایي چې دا خو ډېر تکړه سړی ته ما ورته خپل طرفه کرایه ما ورته تنخوا ما ورته زیاته کړه. خو چې کله حساب ته ورسه کېنستو که نه نو حساب یې نه شو ورکولی. 2 ورځې مو ورسه تېرې کړې، سبیل نه ماښامه پورې مو ورسه تېرې کړې. خو سړی مو حساب کتاب لږ جګ ورسه وکړو، څه پیسې وې ورته نه وم اخیستې. نه هلته زموږ کورمېوال ډېر اباد دي، هغسه نږدې کورونه یې دي. بیا هم هغوی کې 5 کسان کمیټي ورته جوړه کړه باقاعده. تاسې ته د یوه کمره یې تاسې دفتر شوه، دلته کېنستی شوئ او یو کس ته مو تنخوا ولګوله. هغه یې مو کورمېوال دی، مالته یې دوکانه دی، ته به دا کوې، دا زما بخلې. نه 2 کسانو کوم خلخوانې ورسره وي د یمو کورمېوال. تاسې یقین وکړئ چې ونې 1 لک نه باندې کرایه جامه وه، بل لیاندوره جامه وه، 8000 روپۍ کرایه دی کمرې. دا هغه په جامه وه. نو ته دلته اوسې څنګه دي دوره کرایه د جامه دی او مغاسې دلته پروت ای وخو ځه که نه د کمرې نه. نه زه ښه بیمار یم. ایو خو ټیکسیا چلولو، هغه بیا یې نه درولو، پلاور کې اوسېدلو، کرایه نه وه. خیر هغه ما برابر کړل، هلته م سړي مقرار کړل. هغوی ته مو ووایي دغته چې د بقیې نه به لږې لږې ورکوئ، کرایه به ورته نه خلوئ، ټیټ به ته نه خلوئ. امید دی چې هغه نه به اوس ښه مدان ارسي. په دې ټولې کمرې ډاکې دي خو نه نه ګوډې درېږي، هغه نه پیسې خلي. خو دلته نه رتلې، دلته 2 میاشتو کې چې دغه څو روپۍ راغللې. نو دغه هغه جایداد حال دی قومي. یو هغه صاحب بل ځای کې ور یاد دی، یو 15 کناله ځمکه بل ځای کې اخیستې دی، هغه محفوظه دی. اوس دا خبر هم داسې ته وکړله رئیسانو هوټل سي. رئیسانو هوټل په حال مو پاسدارو ستولی دي او ته 2 کسان. یاره تاسې د هوټل بند نشي. نو که سوی مو یوي چې که کوم څه ورسره و یو 2 کسان مو ورکې خپل وي، تنخوا به ورکوو. نو مړی به لږه ښه وي او اسانه به وي، نو خلکو عزت به ورکړي په ځای وي، 15 روپۍ به دلته بچت ارسي. خو که دا قوم مو سره مرسته کوي، که دا مو قوم قومي هوټل ته ځي، ځکه چې د کومې بعدې ورځې تېرې شوې دوی مو ولیدې که نه، دوی خو بل ځای نه اوسي ویندي نه، داسې لکه خونه کسې. نو آزاد ځای دی، بدې کې کېدای شي نه. او که ګرمۍ موسم کې پېښور ګرمي وخت شوي که نه، که مازدیګر څوک ووختل شپه یې وکړه، سبیل وختي ارڅه ډېر زبردست ځای دی، شپه یې سړه دی. نو تاسې ټولو ته یې مو سوال دی، خاص کری ګوډو والا ته، پلین کوچ والا ته، پولډر والا ته، که د خپل قومي هوټل کې درېږئ نو دا به هم خوند هم ثواب دی. نو تاسې به ته عزت هم واخلي او مڼې هم به صفا وي، هغه نه سوا به قوم ته یا پیدا وي. د هوټل نه مو خپله نظریه داسې دی چې که بچت کوي موږ مالته هوټل کې لګوو، چې هوټل وي، چردیولي وي، سپهي وي، هر شی وي. نه دا یو سوال منده دی چې د هغې چا زوی به وي، ورور به وي، ډریور به وي، هغه به وي، لږ هغوی ته ووایي دا مهرباني وکړي، هسې چا ته خو درېږئ که نه. اوس خپل هوټل ته ویلې نه درېږئ، خپل ځای ویلې نه کمې به وایي. په دې دا دی مو په کار ارسي. بس نورې خبرې نه ډېروم.
دا یو بل خبره دی هغه والا د موبایل والا دغه د مو اول نه کوو خو ډیر پارک راغلی دی ان شاء الله اوس د څو ورځې خبان دا خو هغه شی خبرې د اوس مو خلک نه کوي خدای خو سوکا خو بیا کوشش وکړي چې مو ترا په کور دا د بعد الفاظ بدخلقی یا چو مقدسات ته هغوی توهین کوله دا په کور دی مو توسې نه وکړو که څوک پیدا ته نه خستای شي ځکه مو خو په دغه خوشحال یو چې باند وای دا نیټ خو بیا دلته وړکي دي هغوی تعلیمونه دي هغوی امتحانونه دي هلته بینکونه دي خلک د کاروبار ورکې کوي د دې وجې نه نیټ ضروري شوی دی خو انداز سوال مه دی چې څوک ورکې بعدې خبرې ما کوئ نوره به خیر کې و فاتحه شهید هغه ریځي دي شهید هغه په حق و کرم شهدا په حق السورة المبارکة الفاتحه یو مې او ډیر شکریا تاسو مو خبرې مو واورېدې خدای مو خوشحال ساته خدای مو عزتمن ولري السلام علیکم ورحمت الله